أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وسپدی آیات سره الله رب العالمین د منافقانو مثال بیانې. دا مخکې مثال د کافرانو، اوس مثال د منافقانو. ترجمه دا ده او کصیبین، یا مثال د دې پشان دا ډیر باران دی. صیب ویل کېږي ډیر باران ته. او کصیبین، یا مثال د دې پشان دا ډیر باران دی. من السماء چې راوریږي د اسمان نه، فیه چې پاغې کې ظلمات تیری وي، ورعد او ګړزارې، وبرق او برېښنای، یجعلون نو دیو ننباسي اصابعهم د خپلو ګوتو سرونه، فی آذانهم په خپلو غوږونو کې، من الصواعق د وجې د یری د تندرنا، حذر الموت او د وجې د یری د مرګ نه. والله محیط، الله تعالی راګیرونکی دی، بالکافرین کافرانو لرا. د دې مثال تطبیق داسې دی. الله رب العالمین فرمایي لکه څنګه چې د اسمان نه باران راوریږي، تیز باران دی، ډیر باران دی، او په هغه باران کې تکه توره تیاری، ځکه چې کله وریځي نو تیاری بیا پای کې ګلز ګلوزم دی، ګلزار هم پکې دی، برېښناګان هم پکې دي. او په دغه حالت کې یو سړی دی چې هغه مسافر دی، دی باران کې روان دی، ناشنا سړی دی، مسافر دی. نو چې ناڅاپه ګړز شي، دی په غوږونو کې ګوتې کېږدي او ډیر په یره یره باندې روان دی، خطرناک مزل کوي، خفه دی، پریشانه دی. الله رب العالمین فرمایي همدغه شان مثال د منافق دی. د قرآن مثال د باران د ورېدو دی. د قرآن داسې دی لکه څنګه چې باران وریږي. نو باران وریږي نو مطلب قرآن بیانېږي. نو څنګه چې باران کې دغه سړی خفه دی، پریشانه دی، یریږي، دغه شان د منافق د قرآن کریم په بیان کې یریږي. ځکه څنګه چې په باران کې تیری، نو دغه شان د منافق په زړه کې هم دننه تیری پرتی دي د کفر او د شرک، او قرآن کریم د هغې رد کوي. رعدن ګړز ګلوز دی. نو څنګه چې باران کې ګړز ګلوز کیږي، نو دغه شان قرآن کریم کې زواجر دي، رټنې دي، کافران رټي، تخویفات دي، یری دي د دنیا او د آخرت، زورنې دي، دا بیانېږي. نو دا په دیو باندې د ګلس په شانته کې لګي. په نو دا داسې ده لکه منافق باندې چې تندر ولګي، چې تخویفات بیان شي، زواجر بیان شي، زورنه بیان کړل شي، په منافق باندې په شان د تندر لګي. وبرق برېښنا، څنګه چې په باران کې برېښنا ده، نو دغه شان قرآن کریم کې د الله رب العالمین د وحدانیت دلایل بیانېږي. د پړق پړق سره، د ګلز ګلوز سره خو خلک یریږي، نو منافق د قرآن کریم بیان سره یریږي. څنګه چې دغه باران والا د مسافر سړی په غوږونو کې ګوتې ورکړي د ګلز د وجې نه، نو منافق هم د قرآن کریم د وجې نه په غوږونو کې ګوتې ورکړي چې چېرته د قرآن اواز وانه اورم. باران کې ګوره تیری ظاهرا، نو په قرآن کریم کې هم د کفر هغه تیری بیان شوي دي، د شرک تیری بیان شوي دي، د منافقت تیری بیان شوي دي، د ګناهونو تیری بیان شوي دي، د منافقانو قباحتونه او خباثتونه بیان شوي. او رعد
ګړز ګړوز څنګه چې باران کی نو په قرآن کریم کې چې کوم وعیدونه دي کوم زجرونه دي زواجر زورنې دا ګړز ګړوز دي رعد دی او برقن څنګه چې په باران کې برېښنا ده نو دغه شان قرآن کریم کې هم د ایمان او د توحید دلایل چې کوم بیان شوي دي نو هغه برېښنا ده او صواعق تندرونه او تندر چې څنګه په باران کې ولګي یو ځای کې تندر ولګي بل ځای کې ولګي نو دغه شان په قرآن کریم کې چې کوم سخت وعیدونه دي الله رب العالمین سخت وعید ذکر کړی دی او سخت زورنه ورکړله نو هغه په دیو باندې تندر په شان لګي او حذر الموت د وجه د یری د مرګ نه څنګه چې دغه مسافر او ناشنا سړی د یری د وجه نه په غوګونو کې ګوتې خودي او تندر ونه لګي دي ځکه ویریږي نو دقه شان د کافرانو ته د پلار او د نیکه دین پرې خودل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري کول او په قرآن باندې عمل کول حق طرف ته راتلل دا ورته د مرګ په شان ښکاري دا خبره ورته د مرګ په شان ښکاري نو الله رب العالمین د منافقانو دپاره دا مثال بیان کړی دی وګوره د باران سره تشبیه ورکړی شوی د دلته څنګه چې باران عامي نو دغه شانته کې قرآن کریم هم عام دی ټولې دنیا انسانانو دپاره دی څنګه چې باران د برې نه وریږي نو دغه شان قرآن کریم هم د برې نه نازل شوی دی څنګه چې باران چې کله شروع شي نو پای کې بعضې خلک چې کوم دی نو هغه خپی پریشانه ځکه مسافر یا داسې چې هغه سره چترۍ وغیره نه وي او وایي لون به شمه یا دغه ستري متري دا بېځایه راغونډ کړي نه وي نو دی پریشانه دی چې هغه به لامده شي یا دی لنټر وغیره کوي او سوچ یې دی چې باران وشي نو زما دا کار به ونه شي دا به بند شي او بعضې خلک داسې چې هغې دا ټول کارونه سنبال کړي او څه پروا یې نه وي په کور کې ناست دی او یاره ګرمي به ختمه شي او ښه ده چې باران وشي باران ته خوشحالی نو باران ته ځینې خلک خوشحالی او ځینې خلک خپه نو دغه شان قرآن کریم چې بیانیږي نو ځینې خلک خوشحالی مسلمانان مؤمنان وای شکر دی قرآن راته بیانیږي او ځینې خلک هغه خپه کافران منافقان په دې باندې خپه ورپسې آیت ته ګورئ یکاد البرقو نږدې ده چې دا برېښنا یخطفو وتختی ابصارهم د دیو نظرونه کلما هر کله اضواء چې رڼا کې دا برېښنا لهم دیو ته څه لاره مشو فیه نو دیو ځي په هغې کې مشو نو دیو ځي فیه په هغې کې وإذا او هر کله ازلما چې تیاره شي علیهم پدیو باندې قامون ودریږي ولو شاء الله کچرته غوښتلی الله تعالی لذهب نو خامخا ختم کړی به وي بسمعهم طاقت د غوږونو د دیو وابصارهم او طاقت د سترګو د دیو ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پر یو شیز باندې قدرت والا دی قادر دی په دې باندې د دې مطلب دا چې څنګه برېښنا وشي یو سړی د رڼا ور سره نشته دی نو دی د دې رڼا د وجې نه دی په دې ځای کې روان شي چې لږه لاره معلوم کړي او منډه کړي او څه ځای پورې لاړ شي خو چې کله تیاره شي او د برېښنا بیرته ختمه شي نو بیا په ځای باندې ولاړي بیا مخکې وروستو نشي تللی ځکه نوره رڼا ورسره شته دی نه د اسمان رڼا ته انتظاري نو دغه شان الله رب العالمین وایي چې منافق که چېرته په دې دین کې هغه ته څه دنیاوي پیدا میلاویږي بس دی په منډه باندې راځي ځکه کله به دی جهاد لمتله که چېرته پای کې به د غنیمت ډېر امید او جنگ به سخت نه و غنیمتونه به پکې ډېرو او مال او دولت به میلاوېده هغې ته به راتله دنیاوي پیدا به میلاوېده او که چېرته دنیاوي پیدا به نه وه نو هغه کار به یې نه کوم اوس هم د منافقانو دا حالي ټول سوچ یې دې طرف ته یي چې دنیاوي پیدا په دې ځای کې کیږي او که نه کیږي شریعت باندې اله فیصله کوي وایي چې یاره لاول تپوس وکړي د مخکې نه زه به دا کیس وګټم که ونه ګټم نو که چېرته عالم ورته وایي چې ته ګټې
جو بس دی بیا وایي بس د شریعت کوم شریعت طرف ته راځي خو که هغه وایي نه ته دا بیلې دنیا کې دا ځمکه بیلې دا جایداد بیلې په دې باندې نو دی بیا د شریعت نه لرې تښتي دین لا شریعت لا ال راځي چې کله دنیوي پیدا پکې دنیوي پیدا نه نو دین او شریعت له دی نه راځي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين